बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कैपेसिटर्स इन डीसी सर्किट नन डिस्कस को पर फर्स्ट नंबर टॉपिक थे चार्जिंग ए कैपेसिटर सिंग चार्ज की दा गोरे लुम्बे अनचार्ज दे नो पदे के दा स्टार्ट के दा प्लेट से दी न्यूट्रल दी कले चार्जिंग स्टार्ट शी द पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी चे दा दे न्यूट्रल प्लेट एन इलेक्ट्रॉन्स चे दा सकी अगजान तरफ तो अट्रैक्ट कई او د پلیټ بی باندې هغه الکترون څه کوي ریپل کوي الته چې سٹور کوي نو دې ځای کې رو د ا پلیټ ته چې د نیگیټیو چې د کمی راځي نو ا پلیټ څه شي د پازیټیو شي او بی پلیټ څه شي د ستا نیگیټیو شي بیا که چېرته د پلیټ د کیپیسیټر ډسچارج کول غواړي نو سمپل د پلیټ اف د کیپیسیټر د بته کې څه کې شارټ وکي ټیک شو فرض کې د دلته سوئچ لګیدل د بیټری تلر کې د سوئچ لګیدل د سوئچ دلته اوس کلوز کما نو د کیپیسیټر د بی پلیټ باندې چې تا کوم الکترون سٹور کړو هغه ټول الکترونز به څه شي هغه به واپس یو ریورس پات به اختیار کی او په د چارجینګ سایډ ته چې کوم کرنٹ فلو کېده د هغې الټه سایډ ته به اوس یو ډسچارجینګ کرنٹ فلو شي د بي نه ا طرف ته او چې کوم هغه پازیټیو نیګیټیو پلیټس موږ چې دلته دا کړو جوړ کړو هغه سیزونه هغه څه به اوس ختم شي او دا پلیټس به واپس څه شي واپس به نیوټرل شي ا او بي اکه حساب سره به بیا واپس څه شي نیوټرل به شي اوس د کرنٹ او د ولټیج به څه حسابي د چارجینګ او د ډسچارجینګ په دوران کې نو دا دلته یو فیګر سره د سرکټ سره دا ډیر زیات خولي طریقې سره ایکسپلین شوی دی ګوره سٹارټ کې چې کله مونږ دا بیټري ولګوله د کیپیسیټر سره دا کیپیسیټر دی دا سایډ پازیټیو دی دا بل سایډ سره نیگیټیو دی نو سٹارټ کې چې کله کیپیسیټر بیخي چې نو دا ډسچارج دی کیپیسیټر سره چارج نشته نو د چې کله سٹارټ کې در کې کرنٹ فلو کیږي تاسو وګورئ لکه چې کیپیسیټر مکمل ډسچارج دی او د اکراس ولټیج نه نو سٹارټ کې ډیر زیات هاي کرنٹ فلو کېږي کیپیسیټر نه ټیک شو تاسو وګورئ دلته موږ یو امپیر میټر لګولې دی د سرکټ کې په سیریز کې او دا یو ولټ میټر لګېدلی دی د کیپیسیټر چې د طرف په پیرل کې لګېدلی نو سٹارټ کې دا کرنٹ چې دی دا ډیر زیات او ولټیج انتهایی کمی ولټیج رو سکیږي ډیولپ کیږي جوړیږي اکراس د کیپیسیټر دا سکیږي ډیولپ کیږي رو او کرنٹ چې دا ډومبه انتهایی هاي یعنی کرنٹ په لیډینګ پوزیشن کې او ولټیج سیده په لیګینګ پوزیشن کې بیا چې کله دا کیپیسیټر مکمل طور چارج شي یعنی تاسو وګورئ د دې ځای ولټیج چې کوم کیپیسیټر کراس ولټیج دی دا برابر شي د څه د بیټري د ولټیج برابر شي نو دې ځای کې تاسو وګورئ دا ولټیج تقریبا د بیټري د ولټیج برابر شي او بیا دې ځای ته کې ستار کرنٹ چې دی دا بالکل زیرو شي او ولټیج بیا د انتهایی هاي کچره دا 5 وولټ بیټري ده نو دلته به کیپیسیټر کراس به هم تا 5 وولټ ملاويږي اوس کچره زه وکم داسې چې زه دا کیپیسیټر ډسچارج کول غواړم نو تاسو به داسې وکړئ سرکټ نمبر بیټري لر کې او دا ځای به څه کې شارټ کې نو دا کیپیسیټر بس ډسچارج کیږي او الټه سایډ ته بس کرنٹ فلو کیږي واپس نو دا څه به وشي دا کیپیسیټر به هم د شارټ چې کوم دا دلته دا ريزسټر لګیدل دا ريزسټر سره پر لګیدل د کرنٹ لیمیټینګ ريزسټر وي ځکه دا سٹارټ کې چې کوم هاي کرنٹ فلو کیږي دا د کیپیسیټر ته نقصان هم رسول شي د دې لپاره یو لیمیټر یو کرنٹ لیمیټینګ ريزسټر موږ دلته لګولي چې دا د کیپیسیټر سو کې حفاظت وکړي دا کیپیسیټر چې د دې پترو باندې به دا ريزسټر دا ريزسټر چې د دې پترو باندې به دا کیپیسیټر چې دا اوس ډسچارج کیږي او په دې لار به ډسچارج کیږي واپس ټیک شو نو چې کله څنګه ډسچارجینګ کرنٹ سٹارټ شي نو سٹارټ کې به تاسو دا کرنٹ پر ډسچارجینګ کرنٹ بم سی وای او هغه ولټیج چې دی هغه به هاي وي ټیک شو او هغه به رو هغه ولټیج به سکیږي کمیږي به او هغه سٹارټ کې چې کم کرنٹ هغه به رو هغه به شي هغه هم کم شي او اخره کې به داسې چلو شي چې د کیپیسیټر کراس چې دی بس کرنٹ هم ختم شي او د دې کراس هغه ولټیج به هم شي زیرو بشي او مونږ وایو چې کیپیسیټر مکمل شو ډسچارج شو ټیک شو باقي کیپیسیټر څومره ټایم کې چارج کیږي او څومره ټایم کې ډسچارج کیږي ټایم فیکټر چې کله پکې موږ انوالو کوو نو بیا دې ته موږ څه وایو هلکه د کیپیسیټر آر سی ټایم کانسټنټ څومره دی ځکه که چېرې د دې آر ویلیو موږ څومره سیوا کوو نو آر چې څومره سیوا کیږي کرنٹ کمیږي کرنٹ چې کمیږي نو مطلب دا چارج کمیږي نو آر کمولو سیوا کولو سره دغه شان د کیپیسیټر چې کومه کیپیسټي ده کیپیسټنس ورته موږ وایو هغه سی کمولو سیوا کولو سره د کیپیسیټر په چارجینګ او ډسچارجینګ باندې به اثر غورځېږي نو د آر او د سی چې کوم ملټیپلیکیشن دی دا موږ سره یو ټایم راکوي او دې ته موږ څه وایو دا ټایم کانسټنټ د کیپیسیټر موږ سره ټایم کانسټنټ ګوره ډیفینیشن څنګه ده
The RC time constant is a fixed time interval. The fixed time interval that equals to the product of the resistance and capacitance in a series RC circuit. The RC time constant that is a fixed time interval the your time the or the barabar the chai the R or the series the multiplication. Ta nada represent कीगी टा असल की यो ग्रीक लेटर दे यूनानी देटा टा वही या टाव वर्त हम वही टाव और दा असल की यो टाइम दे यो टाइम कांस्टेंट दे लातीनी यो सिंबल दे टाव और दा बराबरी द आर सी ठीक शो नो फरस का ताता यो RC series circuit ते पाए के given the resistance 1 mega ohm दे और दा capacitance 4.7 microfarad दा ताता विद दे RC time constant मालूम का नो सिंपल तचता टाउ मालूम है टा दा तो मालूम है बराबर RC R1 multiplied by 10 power 6 ते मेगा दे दलता जका और 4.7 multiplied by 10 power minus 6 microfarad च दे 10 दा कैपेसिटर दा द्वारा मल्टीप्लाई का 10 power 6 और 10 power minus 6 खत्म शी 4.7 और 1 multiplication 4.7 बराशी और सेकंड्स टाउ तासर सुमरशो 4.7 seconds तासर RC time constant रागे दे कैपेसिटर खा दे कैपेसिटर और याद साथे दा बोसमुंगा प्रूफ कोम यो कैपेसिटर हमेशा दा पारा पिंज टाइम कांस्टेंट्स अली सुमरा टाइम कांस्टेंट्स पिंज 5 टाइम कांस्टेंट्स अली यो कैपेसिटर द जान द चार्ज कोल द पारा ठीक शो 5 टाइम कांस्टेंट्स अली और दागशान 5 टाइम कांस्टेंट्स अली द सदा पारा द डिस्चार्ज के दो द हो रहा नो 5 टाइम कांस्टेंट चार्ज के दो द पारा हम अली और 5 टाइम कांस्टेंट द डिस्चार्ज के दो पारा हम अली अगर बसिंग मालूम अगर उसका खत्म करा जुखा बल्कि दादे अगर फार्मूला बस दादे रामला द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व्स वंग सिंग मालूम याद साथे च द कम जनरल एक्सप्रेशन दे द इंक्रीजिंग या द डिक्रीजिंग द पारा करंट या सेवा की या कमी कैपेसिटर या चार्ज की या डिस्चार्ज की द गैर पारा च कमस्ता एक्सप्रेशंस दे अगर द वोल्टेज और द करंट द पारा खदा से दे च द वी बराबरी द वी दा गोर दा यो तासरा इटैलिक च कम फ्रंट थे अगर क्लिक ले शवे वी दाशन आई च दे दा हम इटैलिक थे दा वी वोल्टेज दे च कम द कैपेसिटर क्रॉस थे और दाशन आई हम करंट थे च कम द कैपेसिटर क्रॉस थे नो कैपेसिटर क्रॉस च कम वोल्टेज दे वी अगर बराबरी द फाइनल वोल्टेज च समरा वोल्टेज गवाड़े च यार दे दे पदे बानी चार्ज शी लक 50 वोल्ट बैटरी दा जब हम च द फाइनल वोल्टेज दे 50 वोल्ट पोरे लक दीजी ठीक छ दा फाइनल लक रिक्वायरमेंट दे प्लस वी आई द इनिशियल वोल्टेज समरा दे इनिशियल तबे गोरे बिया माइनस वी एफ बिया फाइनल वोल्टेज ओ multiply by e sashede da exponential de da sashede exponential chede da taso nt log warta hum mele shekha exponential natural log ठीक शो दा तासो पर शिफ्ट सर चकले लॉग बटन शिफ्ट क्लिक के नो आगे बिया तासर एक्सपोनेंशियल रदी e और माइनस t कम t माइनस t टाइम सुमर दे जी टाइम सुमर टाइम फैक्टर दे टाइम आम टाइम च कम तास तगे वनी और डिवाइडेड बाय सर टाउ से शेदे RC टाइम कांस्टेंट नो e पावर माइनस t बाय दाशन आई हम बराबर दे IF फाइनल करंट प्लस इनिशियल करंट माइनस फाइनल करंट और इनटू e पावर माइनस t बाय टाउ ठीक शो जी दागा एक्सपोनेंशियल कर्व्स दी एक्सपोनेंशियल मतलब दारे चे दादा से एक्सपोनेंशियली सेवा कीगी या कमीगी याद साथे तस तमाम विच कैपेसिटर गोरे पई 5 टाइम कांस्टेंट अली चार्ज के दौरा पारा दाशन 5 टाइम कांस्टेंट अली डिस्चार्ज के दौरा पारा उस द हर यो टाइम कांस्टेंट च दे खपल यो लिमिट थे फर्स्ट नंबर च कम टाइम कांस्टेंट थे कचरे दाम द चार्जिंग द पारालू चार्जिंग कर्व दे खा द चार्जिंग कर्व दे और द डिस्चार्जिंग कर्व दे टिकशो और फाइनल वोल्टेज दे जान रसूल गवाड़ी नो फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के याद साथे कैपेसिटर 63% 63% दे चार्ज कीगी पुड़ुंबनी टाइम कांस्टेंट के कैपेसिटर हमेशा द पारा 63% चार्ज कीगी ड्रैम टाइम कांस्टेंट के 86%, ड्रैम के 95, ड्रैम के 98 और ड्रैम के तकरीबन 99 या 100 दा चे दे पिंजम के दा दे 100 तकरीबन दे उरसी 5 टाइम कांस्टेंट ये दायात साथे फर्स्ट के 63, सेकंड के 86, थर्ड के 95, फोर्थ के 98 और 5 के 99 या 100 से दे चार्ज की दाशान कचरे दे फुली चार्ज दे 100% थे नोबिया दे फर्स्ट टाइम कांस्टेंट के 63% राउ गुर्जीगी
د هغه اوس الټا شو نو 37% د چارج پاتې کیږي دا شان په سیکنډ ټایم کانسټنټ کې 14 تھرد کې 5th فورث کې 2 او 5th کې تقریبا 1 یا 0% چارج در سره پاتې کیږي دا ډېر زبردست دوه ګراف دي ایکسپوننشل گرافز دي دا یاد ساتئ ښه چې دا پدې کې په 5 ټایم کانسټنټ کې د چارجینګ او ډسچارجینګ څه پوزیشن ټیک شو جی اوس موږ یو کنډیشن ولو ا کنډیشن موږ دا ولو کچره موږ وایو چې چارجینګ فرام 0 چې بالکل د 0 نه موږ چارج کول غواړو کیپاسټر نو د دې وسې حساب نو دلته چې کوم ولټیج دی هغه د څه برابري هغه به برابري د وی اف پلس وی آی ماینس وی اف انټو ای پاور ماینس ټي بای ټاو نو چې انیشل نه ته سٹارټ اله نو دلته د انیشل ولټیج ویلیو بساله دا چې کیپاسټر ډسچارج دی انیشل کې دی کنه نو چې سپشتنه نو دلته د انیشل ولټیج بسې 0 وي دا به برابر شي وی کیپاسټر ولټیج دا وی اف دا به برابر شي د وی اف پلس انیشل ولټیج 0 ماینس بیا وی اف او ای پاور ماینس ای टी बाय टाउ या टाउ बराबर द आर सी दे दा बराबर शि ګوره دا وی اف سره دا پلس ده او دا 0 ده او بیا ماینس وی اف دا 0 به تلل شي وی اف ماینس وی اف انټو ای پاور ماینس टी बाय टाउ او په دې دواړو کې وی اف کامن ده نو کیپاسټر اکراس ولټیج به څومره شي دا برابر شي وی اف ملټیپلای بای 1 ماینس ای پاور ماینس टी बाय आर सी V is equal to VF into 1 minus e power minus t by RC دا چا د پاره دا چې انیشل کې ستا کیپاسټر بالکل ډسچارج دی نو په دې فارمولا سره ته الته هغه ولټیج معلومول شي ٹھیک شو جی په دې باندې س ایگزامپل نیمکو هو ځوام دا څه بوکو چې دا ایگزامپل دی نیکسټ لیکچر ته پریدو ٹھیک شو ډېر زبردست فارمولا ده او ډېر ښکلې طریقې سره به تاسو د کیپاسټر په دې مسله پوه شئ کیپاسټر خو تاسو به ډېر ویلي ټیک شو خو زما چې داسې به پوه شوی نه چې دې کې دا چارجینګ او ډسچارجینګ دا ټایم چې کوم دا مسلې دا څنګه معلومیږي هغه به انشاءالله نن به ډسکس کوو ښه صحیح شو او پوهه به شي پرې ښه انشاءالله ځانو نیکسټ لیکچر کې بیا ګپ لګوو السلام علیکم